کوربه فضل حکیم شاهد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې ستاسو د خوښې خپرونې د روژې ماښام سره د شړنګ پښتون په شیشه حاضر یو. مفتی عزیز الرحمن صاحب موږ سره موجود دی. السلام علیکم مفتی صاحب، څنګه یې؟ خیر، صحت ښه دی؟ روژې څنګه روانې ده؟ خیر سره روژې خو څنګه چې ملګري ووایي چې څو ورځې اول مونږ تیاري کوله. جی جی. او نن اوس یعنې اخره عشره، نن 15مه روژه ده ما خیال دی. جی جی. بس صرف تقریبا یعنې هفتې نه کمې ورځې مونږ سره پاتې شوې. جی. خو زه به دا وایم چې دا د الله مهرباني چې ښه وخت ډېر په منډه تېرېږي. په منډه تېرېږي. نو شکر دی چې زمونږ وخت ښه وخت دی، الله دې مونږ ته نصیب کړي، خدای پاک دې نورم ښه کړي. نو ځکه دا وخت په مونږ ډېر په تیزۍ سره تېرېږي. او بالکل دویمه خبره دا چې رسول الله صلی فرمایي چې داسې وخت به راشي چې کال به داسې اوړي لکه میاشت، او میاشت به داسې لکه هفته، او هفته به داسې لکه ورځ. بالکل. نو شاید چې مونږ قیامت طرف ته هم ډېر نږدې کېږو. بالکل. نو چې مونږ وایو چې آخره زمانه ده او د قیامت علامات به ښکاره کېږي. بالکل. نو هغه وجه هم کېدای شي، خو مونږ به دا وایو چې الله دې زمونږ دا وخت ښه کړي چې ښه وخت تېرېږي. بالکل. تکلیف وخت نه تېرېږي. بېشک. بل اوس اخري عشره روانه ده جی، تاسو ته خو پته ده. او څنګه لکه د رمضان لاول خو خلکو کول به ومخلو، ان شاء الله د ویورز ای کول به ومخلو، خو ګورو تاسو خپل ایکسپیرینس شیر کړئ چې د دې ملک کې چې کوم د روژې اهتمام دی یا د روژې کوم طریقه کار دی د هغې نه څومره مطمئن یې؟ روزه یا رمضان مبارک میاشت دا د اسلامی کال 9مه میاشت ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل زندګۍ کې 9 کاله روزه ساتلې وه. چې کله مکې معظمې نه هجرت وشو مدینې ته، نو اول کال باندې روزه نه وه، او د هجرت په 2م کال باندې روزه فرض شوه. نو رسول الله صلی الله په خپل زندګۍ کې لکه 9 میاشتې د رمضان مبارک روزه دا ساتلې ده. بیا د رمضان مبارک چې کوم فضائل دي خو مونږ دور اورېدلي دي چې زه وایم چې داسې کس به نه وي چې هغه د فضایلو نه نه وي خبر. خو زه به یو حدیث تاسو مخکې بیان کوم چې رسول الله صلی الله فرمایي چې هغه کس چې هغه د رمضان مبارک میاشت هغه ته میلاو شي او دی دومره څه نه وکړي چې د الله نه خپل مغفرت حاصل کړي او دی د جنت مستحق جوړ شي، نو دا سړی د تباه او برباد شي. نو زه یم چې ډېر بدقسمته به وي هغه کس چې هغه باندې دا میاشت راله او دا میاشت ختمه شي او دی خپل ګناه معاف نه کړي د الله نه، ولې چې فیض یې وانخیستو، نو دا سړی بیا همیشه دپاره محروم دی، د ده په نصیب کې بیا ښېګړه نشته. دوم حدیث کې رسول الله صلی فرمایي چې رمضان المبارک اول عشره چې کومه ده دا رحمت دی. رحمت مطلب دا دی چې لکه د الله پاک رحمتونه دوره وافر مقدار سره دنیا ته راځي، دوره په دې مخلوق باندې رحم کیږي چې لکه مونږ وایو که نه په ساده الفاظو کې به واخلو چې 25% ډسکاونټ ولګي، چې به لږ څه وکړه خیر دی که نه، لږ څه وکړه 25% ډسکاونټ دی. بیا رسول الله صلی فرمایي چې کله 2م عشره شروع شي نو دا د مغفرت دی. مغفرت مطلب دا دی چې الله طرف نه بخنه، یعنی اول خدای پاک په دې خلکو رحمت وکړي، هغه دې قابل جوړ کړي چې څنګه د 10 ورځې تېرېږي چې دی د الله د مغفرت قابل جوړ شي، نو د ټول ګناهونه به معاف شي. نو بیا دلته لکه مونږ دا وایي چې 75% یا 50% ډسکاونټ ولګېدو، او د 10 ورځې چې کوم دي دا خو 100% ډسکاونټ دی. په دې کې خو رسول الله صلی فرمایي چې عتق من النار، چې یو ځلې کلمه ویلې دا او روژه ساتي او یا د رمضان په میاشت کې څه هم عبادت وکړي، چې روژه ظاهره خبره ده چې روژه وسړی نه ساتي نو فرض نه پوره کوي، نو هغه د رحمت توقع څنګه لري، د مغفرت توقع څنګه لري؟ روژه به ساتي، نو چې روژه ساتي او فرض لمونځ په ځای باندې کوي، نو دا بالکل 100% شور خبره ده، یقیني خبره ده چې دا به الله پاک د دوزخ نه آزاد کړي او د دې سړي به مغفرت وشي. لکه څنګه چې حدیث شریف کې راځي چې اختر په ورځ خلک چې لمونځ کوي، نو د لمانځه نه پس هغوی د خپل ځای نه پاسېدلي نه وي چې الله پاک طرف نه اعلان وشي چې قومو مغفورین لکم، د پاسېدو نه اول په دې خبره ځان پوه کړه چې تا هر څه معاف دي. هغه اختر ورځ دا د اجرت ورځ ده، او اجرت د الله طرفه نه په دغه طریقه میلاویږي. ماشاءالله. او جی تاسو دا هم کتلی وي لکه ډېر خلک تاسو هم دا ایکسپیرینس کړي وي، تجربه هم کړي وي، ډېر خلک دي چې هغوی د روژې ښه برابر اهتمام کوي، خو ټول ورځ ودی لکه منځونه ته نه د ماسپښین لمونځ ته هم قضا شي، د مازدیګر لمونځ ته هم قضا شي، نو زما په خیال دا خو تاسو څه وایئ؟ دا خو هغه خبره ده چې وایي هندو ټوله شپه لګیا وي عبادت یې کاوه، سهار یې خدای پاک ته وایي چې خدای ته خوشحال یې که نه، خدای پاک ورته وایي چې نه زه خو نه یم خوشحال، وایي چې ولې؟ وایي چې تا خو بد ته عبادت کوه، ما ته خدای نه کاوه.
نو یو سړي که روژه په خوله ده او د فرض لمونځ نه کوي نو دا د خپله فیصله وکړي چې دا مطلب دی په کوم لیول ولاړ دی. د دې نه زیاته غلطي دا کیږي چې لکه ټوله شپه خلک بازارونو کې تیره کړي، په مال کې تیره کړي او بس لږ څه خوره، لکه باقاعده پراپر پټ شمی چې کوم دی هغه نه کوي او بیا چې سهار دا 4 بجې 3 بجې ټیم شي دلته بیا وده شي، د هغه نه د سهار لمونځ هغه پاته شي. نو چې سهار لمونځ د کله پاته کړو نو ته هغه ټوله شپه ضایع لاړه، په هغه کې د هېڅ نه کړه حاصل. خو که سهار لمونځ سړی په جمع وکړي، ماسخوتن په جمع وکړي نو دا ټوله شپه داسې حسابېږي ګویا چې تا دا ټوله شپه په عبادت تېره کړه. نو دا دی چې روژې کې دې څیزونو اهتمام ډېر ضروري دی. خو به انشاءالله دا ډېرې ښایسته خبرې روانې دي او ماشاءالله زه وختي نه چې کوم دی د دوی په ډرس ډېر سوچ کې تللی ما یو ډېر یو ټریډیشنل د دې ځای چې کوم یو ګیټ اپ دی او دغه دی یو ډېر ښایسته چې کوم دی ماشاءالله دی یو لباس بالکل دا خو سنت لباس دی که نه، دا خو مطلب دا دی چې د نبیانو مطلب د صحابه کرامو لباس دی. دې کې به زه لږ اصلاح وکړم چې دا کندوره دا سنت نه ده، کمیس چې دا کوم زمونږ کمیس شلوار هم نه کمیس، کمیس رسول الله صلی الله علیه وسلم کمیس اغوستو او دا کمیس په افغانستان کې نن هم چې کوم موږ مشران علما دي که نه چې پاس نه کمیس او لاندې نه چې کوم دی کولاوي که نه ډېر دا کمیس رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوستو او د هغې سره به چې کوم دی دغه اغوستو لنګ چې کوم ته موږ لنګ وایو ازار. بیا چې کله رسول الله سلام شلوار وکتو پردو وکتو نو هغه ډېر خوښ شو چې یاره دې کې خو ډېر ښه سړی پټي او ډېر مزیدار شی دی. نو بیا رسول الله سلام فوراً اډر ورکړو چې مال شلوار جوړ کړي. نو شلوار جوړم شو خو بیا رسول الله سلام په آخر عمر کې بیمار و نو هغه لکه دغسې پاته شو، هغه لکه د استعمال نوبت نه رالو. نو زه به چې کله اوقاف ته تلم نو اوقاف والو ما ته وایي چې ته شلوار کمیس کې ولې راځې؟ نو ما ورته چې دا زما خپل قومي لباس دی، دا د هغه دی وینا زه چونکې دلته از ریلیجس افیر ډایرکټر کار کوم. نو هغوی به ما ته وایي چې بھائی دا ګوره د امن حالت دی، سلامتي ده، ریلیکس او دا لباس چې کوم دی که نه دا د امن لباس دی. او چې هغه لباس چې کوم ستاسو دی دا وی چې کله به صحابه کرام د جنگ په حالت کې او جهاد ته بدلنو چونکې په دې کندورۍ کې منډه جګړه نه کیږي، په دې ګوړسواري نه کیږي، نو وی چې دی به د امن په حالت کې کندوره استعمالوله او نور به بیا لکه د شلوار غوندې لباس او قمیص دا استعمالو چې هغې کې لکه ګوړسواري اسانه ده او په دې کې لکه دا دی چې کندوره سنت نه ده. مونږ په دې خبره بیا هم فخر کوو، شکر دی چې زمونږ لباس چې کوم قمیص دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوستی، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړی دی. جی ګرانو مینوالو پروګرام روان دی او ډېر خوند یې کړی دی. ستاسو د کالونو به انتظار کوو، خو الو یو وړه شانتې دمې نه واپس راځو بیا ګپ لګوو انشاءالله.